نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان رواه البخاري ومسلم. اے ایماندارو، غافل دین کی تاسو مالون استاسو الواز تاسو د یاد د الله نه چا چې دا کارو کو په د دې صفتونو مالکان هم دوی تاوانیان دي. خرچ وکړي د هغه نه درکړي متاوس ته مخکې د هغه نه چې راشي او کس تاسو ته مرګ پس دی وایي زما پروردګار ولي تا زه رسته کولم نه نیټې نږدې ته ما به تصدیق کړی او زه به د نیکانو صالحانو نه ګرځېدلی وم او هرګز نه رسته کوي الله پاک یو نفس لره کله چې راشي نیټه د هغې الله خبردار دی په هغه چې تاسو یې کوئ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړی نبی علیہ السلام ته راغی وی فرمایي چې د الله رسوله کوم یو صدقه ډېره لویه ده په اعتبار د اجر سره؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا چې ته صدقه وکړې او ته روغ موټ صحیح سالمې شحیح مال دې خوښي حلال مال دې خوښي تخشى الفقر د فقر نه یریږي او د مالداري امید ساتي او مهلت مور کو تر دې پوری چې روح ورسیږي د مړی غوټی ته او توی د پلانکی د پاره دومره او د پلانکی د پاره دومره او حقیقت کې مال د پلانکی وي. صحیح بخاری مسلم او نور کتابونه نقل کوي. آیات کریمه سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 10 11 آخرت او داغه د پاره تیارې. قرآن مجید بار بار داغي ہلاکتونو داغي اسباب ذکر کوي چې انسان آخرت کې برباد دی. نو انسان د پاره د انسان عقیده د انسان عمل د انسان زندگی چې دا خرابېږي نو ټول نه دغه غټ اسباب مال او اولاد دي. او تاسو هم پته دا ټول دنیا لګیا ده خپل جاه مال دولت لپاره. غټ غټ خلک دي په دې مال نه مړیږي ځکه مال څوک نه مړیږي دا یو تبعیمي نه ده بس په دې څوک مړیږي نه. لکه بعضې خلک سوچو کې چې لکه دې خلکو سره دومره مال دی او دوی دومره غلاګانې کړي دي اوس هم غلا کوي لکه د پاکستان د مشران چې دي خلک پې خفه دي لکه د غلو ملګري. اوس یو غل گرفتار شو نو ته ولې خفه کېږې؟ ښه خوشحاله شه چې بل غل هم گرفتار شي بل هم گرفتار شي بل هم گرفتار او که غل گرفتار یم ته خوشحاله شه مه خفه کېږه.
که پرز که پاکستان دا موجوده خلق دا غله دي کنه خو چې نور غله نیولې دي نو باقي خوشاله شه دا غله به نور څوک ونیسي بیا خیر بل څوک پیرش خو چې څو د غل پړلې کنه دا خپل کلی دله نه پیژنې د بل کلی دله سره بیا راغلي کوم خلک چې په دې غلو سره مینه کوي دام غل له خو دا وس نشته وس کله ته وس ملاو شو دی باندې سي د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې چې کله پاریس فتح شو ایران حضرت عمر د ایران ته ډېر توجه کړو او دا غي وجه دا و چې هغه یو ډېر خيار انسان د عیسایانو نیولو ناغه نه ته پوسو چې لکه ته ډېر زیات خيار درته وای چې زه خو د دنیا باندې وسرواني حمله کوم خو تر ته وخای چې اول چا باندې حمله وکم خو ور مشوره به صحیح کې بالکل امیر المؤمنین استامخ ته درو چته ویل شي ولګورو د دنیا مثال یو مارغه ده مارغه وای د مارغه خپي د کار کارونه چې دي خپي دي په ظاهر کې او دوه وزري دي یو سر ده ورچاو په دنیا کې چې څومره بادشاہان دي دي بادشاہانو سر چې کوي فارس ده او وزري چې کوم دي د هرقل روم ده او خپې د باقي ریاستونه دي کتره باقي ریاستونه واخلې کنه د مارغه بیا وزري شته او سر هم شته وزري وਹੀ سر وਹੀ او په څه طریقه باندې بستان ځان وباسي سوري ته بنوځي بچ کیږي کوي وخت پتی ماته کې بیا منډه وي او کدوانه باندې کې نو هم بس ځان په خړپوس باندې کې او کوي وزره ماته شي نو هم با وزري بل وزره وਹੀ او خپې وਹੀ او کدوانه وزري ماته شي او که فرض کته دا اول نه دا سر کټ کې کنه دا سر نو خپې ملاړې وزري ملاړې هر سره لاړه نو عمر رضی الله عنه د دیو نه فارس باندې حمله وکړه کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولیکن عمر رضی الله عنه هغه تیزی ورکړه او سختی ولور نو چې کله پاریس فتح شو د پاریس د کسرا هغه صندوق او هغه جواهرات او هغه ملغلري هغه قیمتي خزانه چې یو پوجي راغستې دا هغه ورسول عمر فاروق رضی الله عنه ته او هغه چوغه د کسرا او هغه تاج او تخ او هغه تر ورسول نو عمر رضی الله عنه حیران شو چې ملغلرو ته وکتل د جواهرات ته وکتل هغه سړی ته وای چې لکه ساده دومره لوی جواهرات او ملغلري راغستې خپل لار کې یو چوم لري کړی یو صوبه پټ ځان لې خو دې یو دانه به دې خو دې د 40 روپو دا قیمتي جواهرات دي غون بکس به دې خو دې چې بلورا نه واغستو ناغو تو خندل ول امیر المؤمنین هغه ورته چې زخه نو وکړه ته چل دې امیر المؤمنین دلته د امیر المؤمنین رب لم کته نه دې دلته زما رب چې هغه ماته لاغنه پټه ما او دویمه هم خبره ده تغلنه نو بول اغلا کړ او امتحان غوښتو کنه تغلنه نو بول اغلا کړ مشرغلی کشرغلی مشران ټیک راشي هر څه ټیک شي ټول نظام ټیک شي یو سر ټیکول غواړي یو سر نظام به ټیک شي خو سر څوک ټیک کوي هغه یو سره لګیا دی په انفراد په سور پسې دی په انفراد په سور پسې دی اجتماعي لحاظ سره د سمولو چې کله راشي نو دې غل ولي په خپل باندې یعنی ګور سوس خبره ده مازګزاري ما راوله ما غل می خوخته ډاکو می خوخته شرابي می خوخته قاتل می خوخته بلماز می خوخته حرام خور می خوخته د وطن او د اسلام دشمن می خوخته او زه په خپل باندې مسلمان یم د منځونو تندر یم یو مونږ نه پاتې کیږي صلات زوها او صلات پلانکه او صلات پلانکه او بیا بیٹه ما صلات اوابین چې کوي بیٹه ما د ما خامش پګر کا صلات اوابین کې ګرمي ونی نه کې بیٹه ما صلات اوابین او مونږ نو بس 6 شوال من د شوال شپږ روزي او دانو خو پرېدا په خوانه وردا مستحبات دومره ښکارانو قسم دې تاسو کوم شران یو زه خدای دومره عمر بنشتي په خوانه داس پنګری د مشران سمو روزي بنولې خو دا مستحبات ښکارانه او وس دا مستحبات دومره ښکار دي خلک د
درستخانونه خواره کې لکه ته روزه تا مستحب روزه نیول پټ لاړ شې روزه ماته که څوک درنه خبر هم نشي په بازار کې بګرځي خلکو ته وایي ته نن جی روزه ولې روزه نو څه چل دی فرض ده نه پتا سخت ده مستحباتو ته زور ورکړی دی او ټول آرام خواره حرام نه ځان نه ساتم د سود نه ځان نه ساتم د رشوت نه ځان نه ساتم د کبایر نه ځان نه ساتم مستحبات ورپسې ما او ځان ته ښایسته کرم مسلمان ویم ښه منځګزار ښه تلاوت ګزار ویم او لیکن خوښ مې غل دی هسې تاسو په خپله سوچ وکړئ داسې وطن به څنګه ټیک شي داسې ماحول به څنګه ټیک شي چې منځګزار په خپل باندې الله ته وي یا الله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ای رب په دنیا کې خو غواړم نو خسه غواړي الله تعالی غلط خوي الله تعالی ډاکو ته خوي الله شرابي ته خوي الله چې کوم دي حرام خور ته خوي الله زانی ته خوي الله چې کوم د معاشره بربادون کې ته خوي او کنه د دې مقابل چې هغه ته خوي نو ته په مانځه کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه په دنیا کې را لخره کې ښه نو ځکه مطلب خدای رې چې د خنیک صالح سره تعلق جوړ کې د خنیک عمل سره تعلق جوړ کې د خې عقیدې سره تعلق جوړ کې ښه حلال رزق را کې ښه حلال مال را کې ښه بهترین بچی را کې ښه بهترین حلال کور را کې ښه بهترین حلال موټر را کې گاډي را کې د دې خدا مطلب دی حسنه لیکن په ویسا او کیسا فمانځه کې وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او د سلام د ګرځولو سره چې کوم دی نو بیا سغواړي خبيث غواړي ګنده غواړي حرام غواړي د حرام خور سره تعلق دی د سود خور سره تعلق دی خوخت هغه دی په معاشره کې نو عجیب غوندي کار دی الله تعالی به تعالی صدر کوي او دې کار کوي او کنه به تعالی در کوي او دا کار کوي نو خبرم دارا چې عمر رضی الله عنه ټکو ټول معاشره ټیکو طبقات الکبرى ابن سعد ټیک سړی ته اوس ګوره امام قرطبي دا قصه نقل کړي بعض علماء په سند بحث کړي حکایت ته ټیک دی حضرت عمر د شان سره برابر دی چې کله دریای نیل چې کومه ده بن شو او وچ شو نو عمر رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه د مصر نه خطر راولې د مصر گورنر راوړ ورته ویل چې جناب دریای نیل وچ شو دلته دوه خبرې دي که پرز که زده خلک خپل رسم ته پریدم نو رسم ده چې د دې علاقې د ټولو نه هغه د رنګ او د صورت او د شکل او د مال او دولت په اعتبار سره په خکورنه کې خیسته جنې چې هغه ال بلوغ تر رسیدلی او په ډولې کې کېدی او راوړي سمندر دریاب د درېنی په دمنس کې بکې او به راشي پس هغه ویسي او به جاری شي رسم داده که رسم دې نه پرېدم رسم خو ګناه دی او غلط دی نو خلک هجرت کوي خلک وطن پریدي مصر خالی کوي عمر رضی الله عنه ورته خطر ولې ورته ویل چې نه به رسم ته پریدي او نه به هجرت ته پریدي کم سړی لاړو کنه بس ختمه وي یو دی لاړ شي نه بزي نه به پریدي هجرت ته نن زدا بدعت دا شرک دا کو پر ختمو ما او نه به چې دینو دی رسم ته خلک پریدي او زما دا چټي دا ما دریاب ته لیکلي دا وته اور واچو چټي د چا دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د طرفه دا الله د بندا د عمر بن خطاب امیر المؤمنین دا هغه د طرفه دا چا دا الا نیل دریای نیل ته ورته وی کته مخکې په خپل طبيعت باندې ګرچاري وي او روان وي نو بن شو داسې بن شي یو ساس کې پتا کېره نشي او کته مخکې د الله په حکم باندې جاری وي او د الله ماتحت مخلوق او د الله په حکم جاری وي نو درته وایم چې روان شه چټه اور واچوله په دریای نیل کې مخکې 14 غزو بوي بیا په 16 نواله ته 17 غزه پورې وبراله تر اوسه پورې جاری دي 1500 سال شو وسم چې دریای نیل له انه دا څه جواب عمر رضی الله عنه کې څه جواب عمر رضی الله عنه کې وجه دا و چې په خپل الله منو د الله مطابق چې قانون او ټوله منو غل نه دی ډاکو تاسو ته پته را کله چې مشر
غل نه ډاکونی دا ولی الله دا مستحبات نه کوي نه دي کوي د فرایض کوي د واجبات کوي سنت مؤکد کوي د حرام رضان ساتي ټول ورځ منډي ترډي وي نه تلاوت ته جوړلې نه ذکر ته جوړلې نه صلات تسبیح ته جوړلې نه نفلونه ته جوړلې بس کله هغه طرف ته منډي وي کله هغه ته د دې تسبیحات او د نوافل نه دغه کار بهتر دی یعنی فرض بکئی واجبات پکې سنت مؤکد پکې د حرام نه ځان ساتي منډي ترډي وي دا ولی الله دی دا ولی الله دی تا د الله نه صالح بندره د سره غم دی د جاړي نن مونږ مایو دا پسنګ کیږي مونږ نن ماضی سوچونه کوم ماضی د وطن د پاره کسو کول خوشته نه خیر خوا خو که د وطن پرز که ځان ته خیر خوا یا هغه تش ماضی سوچونه کوي د ظلم را پاسه ظلم ټیکسونه لګي د ماضی سوچونه ته ځان عمر ابن عبدالعزیز جوړ کا چې وطن جوړیږي کنه چې عمر ابن عبدالعزیز خلافت واغستو یو اشکال حکومت کړی د گورنرۍ او چې کله د خلافت ملاو شو تاسو ته پته را داغه سره په دنیا کې سو داغه سره یو د خیبر زمکه ور سره وا یو د پدک زمکه ور سره وا او یو چې دینو د خیبر او د پدک چې کما د زمکو نهرو داغي مالی او ټیکس کې هغه د خاندان دا په خاندان کې دا به هغه ته ملاو شو دغه پلاړ ته خو چې کله هغه ورسېدو کنه کېناستلو نو یک نمبر سوچ وکړو چې لکه وبا خو د ټول قوم د ټول نسل او د زناورو د مارغانو دی په دې د مالی او ټیکس اخلم نو خپل راغستو یو دمه هغه وقف کو بیت المال ته حواله کو ختم بیا د پدک او د خیبر د ځمکې ته پوسه وکړو علامہ سلیمان ندوی نقل کوي 1923 کې هغه بصیرت عمر ابن عبدالعزیز کتاب لیکره دا غنه ته پوسه زهري نو زهري و دا ځمکه چرته ولکه دا خو د نبی علیہ السلام ځمکه بیا دا غنه بعد چې کومه فاطمه رضی الله عنها را د میراث دعوی وکړه چې کله میراث دعوی وکړ نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی چې پیغمبرانو میراث نه وي ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم پیغمبرانو میراث نه نو هغه بس لاړه چې لاړه نو بیت المال ته پاتې شو د بیت المال نه پس روانه بیا زموږ خاندان ته ملاو شو بس هغه په خپل لاس کې واغسته الخا لکه دا مطلب دی د وقف ځمکه د بیت المال ځمکه ده دا زموږ خاندان نیولې ده یو دمه د هغې د کروڑو روپو آمدنو یو دمه هغه پرېښودلو چا ورته جناب ستا خو هر څه ختم شو زما هر څه ختم نه دي اما الله شته هر څه راله هغه ختم دا هر څه واغېستله ټیکسونه ختم کړه ناجایز او جایز ټیکسونه ټول ختم کړه ټیک ته جایز ټیکسونه په اسلام کې شته امور سلطانی ورته وایي دا جایز ټیکسونه دا لګول شي خو ناجایز نشي لګولای عمر ابن عبدالعزیز جایز او ناجایز ټیکسونه ټول بند کړه ولولي وای په جایز ټیکسونو کې خلک ناجایز اخلي ظلم دی چا وته چې بیت المال ختم شو جی خزانه خالی شو اول خزانه وړه شي ټول شپه به کوم دی عبادت کو یا الله و پروردگار ما د دې انسان د پاره د دې مخلوق ته پاره د امن او د عدل د نظام چې کوم قانون دی عام منتخب کړل زه به کلک په خپل ولاړ غل نه پروردگار ډاکو نه زناکار نه شرابي نه رب ته رحم وکي به مخلوق وي دو درې میاشتې بعد خزانه ډکه د انسانانو زړه چې کومه دی مایل شي دا نن سبا د پاکستان دا مشران خو د انسانانو زړه د خپل ځان نه اړي خبره کې نفرت پیدا کوي ټیک ته چې خلک بے غیرت شي د حد تورسي کې لکه نن سبا چې رسیدلې دي چې تاسو ته ما په تیر چوي تقریر کې ویلو چې سړی خپل مور او لور نه چې کومه د خور نه جدي نو سره هغه د عزت نه لاس یې زری دي دا کې دلنه بسو غواړي هغه نه بسو غواړي ته مې شي بس هر څه ټیک ټاک لیکن مشر چې کله د اسلام د اصول پابندي اله په وطن کې انقلاب راځي تزان چې کومه د اخر خلکو سره برابر دا نیکانو صالحانو سره برابر لکه د ترکی بادشاہ دغه تاریخ نه خبره دغه د قربانونو خبره دغه د عقیدې نه خبره د شرک او د توحید نه خبره چا څومره موحد انسانو او چې کله حکومت واغستونه په خپل لیکلي دي چې دا خبره مانه کوله خو ما په وطن کې
چې ما وکتل نو د غریب د پاره یو روټي اغستل چې زما حکومت راغی یو روټي اغستل چې کومه دا نایاب دا ناممکن ټول شپه ما پروردګار ته جوړل اقا عمر ابن عبدالعزيز ځان جوړ کړو اے پروردګار زما په وجود کې خدا څخه کمې نشته عقیده می ټیک ته عمل می ټیک ته غل نیم ډاکو نیم حرام خور نیم زناکار نیم شرابي نیم رب دا قوم دی دا خلق ته مسلمانان دی هلاک دي دا سدي جړاو پریادو ګورې نن دا وې زندګی ته مشر خو دې ته لیکيږي چې هغه ټول نمخ کې په جمعات کې راځي ستا مشر په جمعات کې شته په 15 وخت منځونه کې ستا مشر شته ته ما ته وخایا د اسمبلی دغه شیزونه دغه میلوګان چې په اسمبلی کې تقریرونه کوي دا جلسه ده چې په جلسه کې خلک پاتې د خرو په شان اڼاره خيږي کله اسمبلی کې به خلک لګي سنجیده خلک جرګې له خلک منتخب کوي کنه په کلی کې نو کوم خلک منتخب کوي سنجیده خلک منتخب کوي هغه لاړ شي د هر چا خبره سنجیده واوري سنجیده جواب ورکي دلته چاپیر طرفینو کې ټول څنګه زراور دي تاسو ته کتلې تاسو هغه اسمبلی معلومه تیر شوی زماني سمجھانی څنګه راشه چې کومه ده چغي وباسه او چته ګورا غړيګا غلم چته ګورا غړيګا سپېم چته ګورا غړيګا ګیدړم چته ګورا غړيګا یلګه پس دې توبه دا چا پاس کړی تاسو پاس کړی دا دی عوامو پاس کړی اسمبلی ته ګیدړان لګلې زناور لګلې ال دې کې نه تر سړی تو خبره نشي کولای ټول الزامات دې په دې الزام لګي دې په دې الزام لګي دیم غلې او دا مکه پرنټ چې چاله ور کړی او ټوکلې دي هر یو پاسي بل تغلوي هغه بل پاسي هغه بل تغلوي نو دای سمجي شو سړی تو خبر به نشته جاړي به مشران له جړه پکار ده پریاد پکار ده الله به کوم دې نه دی عوامو الله تعالی د قسمت بدلی او کدا سي نه کنه نو یاد ساتي تاسو شروع کړی دا زمانه نه چې هر یو سړی کلم په مخلوق په ځان وتړي دی بغیر کیږي د خالق نه تعلق کټ وي دا مخلوق ورشي زما کار وګي دا مخلوق په زما کار وکي دا مخلوق په زما کار هغه مخلوق هم سونه هغه بل مخلوق هم سونه بل هم سونه نو هر یو سړی د سبب بزرګ دی ولی الله د زمانه دی ډېر خلک ځان د ویسه نیکان صالحان ویل چې لبادین چې برابر خګیر او خدستار او خ کورته او خ برابر رسې پته سود خور حرام خور غلو ډاکو ها چې ظاهر کې څنګه باطن څنګه کله چې مشر کی صفات دي کنه ولی الله نیک او صالح الله تعالی د انسانانو په دې ځکه کې یو تړپ پیدا کی یو تړپ یو مینه پیدا کی هغه دعا کوي ورته پروردګار دغه حفاظت د قدر وکي د ټول دنیا د بلې دنیا د بلې وطن خلق وطن دعا کوي پروردګار رحم وکي الله دې په موږ باندې رحم وکي زموږ په وطن دې الله رحم وکي د غلوډا کو نه دې مخلص کړي الله او که پروردګار په جیلونو کې نو بس داسې طبق پیراولا چې سار را پاسو دا ټول دلګان مړی ها داسې طبق پیراش چې د خخول زګیم نه چې د دې وطن او د اسلام سره او د دې عوام سره چې کومه کېل کړي کومه دښمنی کړي ده کومه خلک به عزت کړي کومه تباہ کړي ده په نوړې پسې خلک چې کومه دینو سره یاغړند کړي دي او یو را پاسه بل لازم او بل پاسه بل لازم او بل پاسه بل لازم بس کپنکخ زامن دي کپنکخ دي یو کپنکخ زی او بل لازم هغه پلار چې ملکی کې زهر زی هغه دغه نه زیات بدتري یو سړی په خپل اسلام نه پیژني به اسلام د سوګي یو سړی په خپل الله نه پیژني به د الله د پاره سوګي په خپل سړی رسول نه پیژني هغه د رسول د پاره سوګي یو سړی د پیغمبر سنت نه پیژني هغه د پیغمبر د سنت د پاره سوګي تاسو نه پیژنئ په دې خبره یو سړی نه پیژني الله نه پیژني رسول نه پیژني نو دا خو تاسو ناشنا غوندي خبره په تاسو باندې خو کار نه کیږي په تاسو باندې وکړه پر لجوړ کې ته په اخر ولا ټټوان دي دا خدای کې تسبیح درته ډز بل کار نشته نور څنګه سبحان الله پیژنې الحمدلله پیژنې لا اله الا الله پیژنې نه دا نه پیژنې څه پیژنې دا یاد ساتي خلیفہ وقت دا د مشموالي نه الله تعالی با کردار پیدا کړل د با کردار ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشموالي نه با کردار عمر فاروق رضی الله عنه د مشموالي نه با کردار عثمان غنی او علی رضی الله عنهم او دا غین رستم معاویه رضی الله عنه هارون الرشید دا چوغوره هشام زید عبد الملک عمر ابن عبد العزيز دا پر دې زمانه کې داخله
تیر شوي دي. الله تعالی پیدا کړي نیکان صالحان، یو علمی اقدار دې ته هر یو سړی نشي رسېدلی. چا چې خپل کردار مخکې غر کړی وي، غلط زندگی تیر کړي، قسم دې کړي بخاري یا دې شیخ الحدیث او شیخ التفسیر جوړ شي، خلک ورته وي خدای بنئ، دا نشي جوړېدلی. الله دې ته رسوي نه، الله تعالی دې په غورځي. دغه شان دي چې کومه داسې عظیم خلک دي، دا وی کردار مخکې عظیم پاتې شوی، دا وی سیرت مخکې عظیم پاتې شوی، داسې نه. او بیا توبه هم د اخلاص سره نو باسي، توبه هم نو باسي. نو ځکه قرآن وی یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم، و د ظاهري جاه و جلال د پاره، د ظاهري الواد د پاره. علامه بدر الدین عینی نقل کوي او تفسیر قاسمی نقل کوي. دا الواد بیگمه ترجمه کوي. الواد نعمت هم دی او زحمت هم دی، وی کله په خوشاله او کله په خپه. دا الله نه بغواړي الواد، یا الله نیک صالح الواد راکړي. چې کله نیک صالح الواد درکو، نعمت شکریا ادا کا. لکه موږ چې نعمت شکریا ادا کوو، نعمت شکریا ادا کوو کنه. چې الواد لوشي بچي ول الله ورکی بزر چې کومه ده 1 نمبر د سنت خلاف شروع وکي، عقیقه غلطه وکي، عقیقه خیرات کی جوړ کی، د سنت عقیقین خیرات جوړ کی. یره چې زموږ ملمانه ډیر راځي خر ولا لومه اله کته سنت په عمل کې وکنه ته ملمانه چې کومه ده خیرات کی، نو خیرات وکړه میخي شل میخي خلالی کا. خو چې پیغمبر کوم سنت خودل دي نو هغه حلال کا، 2 غډان الک حلال کا، 2 سیلی حلال کا، جنې یو غډ یو سیل یو شی حلال کا. سنت په عمل وکړه، میخه وسره 2 نه 15 وسره لري کې خیرات وسوګه. نو دا ولې ورځې سنت په عمل ونه کی، لوبیا پخې کی کله پړی تقسیم دی. هغه ته سنت خلاف لاړې شروع وکړي، ډزې به شروع کی. بیا چې کله اوس کوئی دنو کې بیا ډزې شروع کی. د نعمت نه شکر چې کله واده وکړي نرخ دی بیا غړيږي، بیا دا غي دا شکرې. نو چې بل ورځ چې ګوره کوړ تر شي دې مړې نیولې چې وسته ورنه لګي، بیا تر پام بشره منډي کی. بس شو سوګو و موږ له سختونه ولیکا چې دا شیخ شي. نو الله دې له خوران کی چې پوسټه کې درنو باسي. دا به ذکر مولوی صاحب خبره و چې خطه کړې دي، ما درته په قلاره شه. نو دا د سنت د نعمت شکریا ده. ولیکن هغه نقل کوي چې نیک صالح بچي وغواړي او الله یې درکې شکریا ادا کا. خو چې کله دې باغ شي، دې سرکش شي، دې بیلار شي، دې د معاشرې د پاره، د قوم د پاره، استاد د پاره ناسور شي، نو دې بیا ختم شي، بیا خوشاله شه. زکریا علیہ السلام بچی غوښتله خوشاله شو، بچی ول الله یحیی علیہ السلام ورکو. ابراهیم علیہ السلام بچی غوښتله، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ول ورکو، الله به خوشاله شو، به شکریا ادا کړه. لیکن چې نوح علیہ السلام الله کنعان ورکو او کنعان سرکش او باغی شو، مړ شو، غرق شو، نوح علیہ السلام به خوشاله شو، شکریا ادا کړه، دغه نخلا شو. یعنی کله وایي داسې وره د دې بعض بچو نه بچی خدي، بچی چې غواړي نیک صالح غواړي، مخه پکېږي چا بچی نشره هغه بچو ته ګوري چې باغیان دي، چې دا چا شته تربیت کوي. خو چې دا چا نشته رګنه هغه ته ګوري اسنه چې زما په دې کې خیر ده، کله شمال الله زوی را کړو دي څه ویل کې د پلان کې بشانتي، د پلان کې د زوی بشانتي وي، بیا به څه کوله، بیا به سوي غم او پریشانی د دې غم نو د مرګ پورې نه خلاصې دي. نو د بل د پاره ځان مغر کوا، ځکه قران وایي خپل ځان غر کې په مالونو دولتونو د دنیا په کارونو، په مالو دولت په الواد باندې د الله نه ځان غافل کې، ځان څخه ځان غافل کې، دا سم کو. بیا مرګ راشي، وينفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب. ربا لږ به رستو کړه د دنیا د ختمېدو پورې به رستو کړه، نو ما به صحیح ایمان راوړل. نو قرآن ته وایي چې ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. کله چې نیټه راشي څوک نه بچ کېږي، ته په ځان بدنام کې سړی به مړ کېږي. خودکشي انسانو کې کنه بعضی خلک وایي کنه وخت راغلی، دا خبره ګوره 100% غلطه ده. وره په دې ځان پوه کا، یو سړی مړ شي وخت راغلی دی، یو سړی خودکشي وکي مخت راغلی دی، یو سړی بل سړی ولګي مړی کی وخت راغلی دی، یو سړی شهید شي وخت راغلی دی. ټیک خبره، لیکن سبب تا غلط استعمال. نبی علیہ السلام فرمایي کله یو انسان الله پیدا کی یو کم سل اسباب د مرګ سره پیدا کی، دی به ټیک په دې سکند کې مړ کېږي،
په دې سکند کې مړ کېږي. خو تا غلط استعمال وکړو، غلط تومانچه استعمال کړ، ټوپک استعمال کو، ته قاتل شوې، جهنمی شوې، او غبل شهید شو. هغه مرتبه ورکړه. تا غلط استعمال کړو مړ کېدو. دا چا وی دي؟ یو سړی دا مړ کېدو دی ولګي ته غلط اسباب استعمال کړ، خودکشي وکړه، الله دې سبب باندې ولو جهنمی شو. یو سړی دا مړ کېدو لاړو شهید شو، دته الله دې مرتبه ورکړه. سړی به مړ کېږي کله په خپل ځای باندې ناشته هیڅ حرکتونه کی وقع په الحرم مرتبه تیار شي او پات پشي. سبب تا غلط استعمال کړی دی، ځکه به دې قتل باندې تعالی په قتل کې په خپل ټیم دې مړ کېده او ستابق څه تاثیر ماسیر نه وي، ستابق څه اثر نه وي، ولی په تا باندې قصاص دی، ولی په تا باندې خون بها ده، ولی په تا باندې کفاره ده. کفاره ته ولی ورکه، خون بها ولی ورکه، قصاص کیږي ولی ځکه چې تا اسباب غلط استعمال کړی دي. اسباب نه اسباب به صحیح استعمال ځکه چې ټیم راشي کنه ورستو کېږي. بل ابو هريره جن فرمایي یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته، یا د الله رسوله ایو الصدقه اعظم اجرا، دې خیرات ته توخیا چې تشه اراده وکما او مال او دولت ته په کروڑو روپۍ پروت یو اتانیس تی چاله ورنکه و جنت ته لاړ شم. دې څه وته نه ویلا دا وته چرته ویلا موږ په سخا کې ډېر تک نه یو، تاسو ډېر تک نه موږ ټول سیل باندې تک نه یو. د جمعه ته امام 100 روپۍ دی، 2 میاشتې تیرې چې هفته تیر شو چا ورنکړي. ها دا جمعه خبره سخت خو کې ډېر تک نه 10 روپۍ ورکول. تاسو په یو ماشوم نه دی، ماشوم یو ماشوم چې ساره ته پلار پکور کیږي نه نو ماشوم د ساره ورته ماخام پورې دی پلار نه چې کجاړیو که خان دي دا 200 یو نیم سل روپۍ ته اخلي. لیکن په جمعات کې د جمعات په چنده کې یا د جمعات کې څوک ناس یو غریب مسکین یا یو څه ضرورت وي پاکي 60 روپۍ 10 روپۍ 50 روپۍ د درجه نه تل داسې دی لکه بس ضرورت یې غوټه پرېوځي. وای پروردګار وای نه حدیث نه ما صدقه ډېر لوی کومه ده. وای انت صدق وانت صحیح، تندرست جمعات تراغله چې جمعات ترای تندرست صحیح مال سره دی مینه ده، حلال مال سره دی مینه ده. پروردګار ډېر وي دا هر څه څوک دا وایي زما د مال سره مینه ده. نو ابو ذر نشته نه سبا، ابو ذر رضی الله عنه نشته چې ما سره دی مینه نه نه ته یو لزما. هغه ابو ذر رضی الله عنه د مال سره مینه نه، هغه امام بخاری د مال سره مینه نه، هغه لیس د مال سره مینه نه، د کروڑو روپو مالک او هغه صاحب حساب نه ما. ولې یو زما په جب کې سم نشته. 5000 دینار 5000 دینار ډېر لوی شی دی، ډېر لوی قیمت دی. امام بخاری ماهانه دا آمدن نه ګټه د تجارت، لیکن په 2 ورځو کې 100 روپۍ بیانې به تقسیم کړي په خلکو. چا ورته نه ځان خوري نه ځان لسکي نه ځان لا اغوندي او دا تجارت ته کې سره پاره کې نه ورته دا د غریبانو مسکینانو لپاره کوم یاد ساتي د چا په مال کې چې د غریب او د مسکین، د فقیر او د ورور، مسلمان، د تر او د تربور، د گاونډي او د رشتہ دار، د فقیر او د بیمار او د جماعت او د مدرسې او د جهاد او د اسلامی کارونو او د رفاهي کارونو د دې پندونو به کې سنې کنه نه دا مال نه دی. تعالی چې الله درکې کنه په وخت ضرورت کې بستا په کار راځي. تاسو وخت د ضرورت چې ته دومره مجبور شې چې نه به مال سکول شي نه به هیڅ شی به سن شي کوله، نه بستا قوم نسب سکول شي، نه به دي مال او دولت سکول شي، نه به دي پارټي سکول شي، نه به دي تعلقات سکول شي، هیڅ هم سن شي کوله. دا هغه د پاره روحاني غیبانی طاقت پکاري او هغه روحاني او غیبانی طاقت ستا په صحت کې، ستا په عزت کې، پاو وخت چې ته روغ موټ صحیح سالم وي تاسو کړی د الله لپاره هغه دې پکار راځي. هیڅ دې پکار نه راځي. داسې وختونه په انسان باندې راشي چې انسان هیڅ یو طاقت پکار نه راځي، لیکن یو پټ روحاني طاقت چې دته پتم نشي دنه هیر شوم دی یو دماغه مخې دراشي هغه پکار شي. پروردگار په سو کې رحم وکړي. نو دی وته چې انت صحیح شي نورمال درچا خوخت دی، حلال مال دی هر چا الله ورکړي. خمال له تخشى الفقر وتأمل الغنى، غریبین یریګم او مالداری می خوخه چې حلالي او مهلت مور کوا چې د مړې غوټي ته د روح ورسیږي ته پلان کې له داور کې پلان کې له داور کې اوس مال د پلان کې دی، مال چې به ختم دا دنیا ده پانی ده اسنه چې سباله کبرز کا دنیا کی دا حالت هم خطر کړي. نبی التی د مؤمن عند الموت کله چې مؤمن نه روح وزي د مؤمن شان ته وګوره تتنزل عليه الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. سورۃ فصلت آیت نمبر 30 31 32. چې کله ایماندار یو داسې زندگی تیر کړي نو چې کله دې ته فرشتي راشي روح ته بازي نو ورته وایي خفه نشي تاسو سره سختی نه کوو خفه نشي هغه د جنت ته خپل جنت ته دی وګوره تاسو سره وعده وا مونږ ستاسو دلته مرګریو التم دې مرګریو دلته بتا ته هر هغه څه ملاويږي چې په ځل کې ستاره دي نن استعمال مسجد هغه ذات ته طرف دی چې بخون کې مهربان دی ولیکن بل طرف ته هغه دی چې هغه د خواهشاتو مطابق ژوندۍ تیر کړی ده. دا غي مبارک قرآن مجید فرمایي چې ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ساغه خلق ته چې دنیا د خواهش مطابق تیر کړی ده نو چې کله فرشتي ورته راشي ندا به وਹੀ د دین په سختۍ سره روح باسي دله تکلیف ورکي او ورته بوایي وسکه دا هغه دي چې تاسو دنیا کې کول نن سامرګره نشتی هیڅ څوک تی نشته نن سره څوک شته نه مرګري خدا غچاوي نیکان صالحان دعا ورته ګرځتو دعا ورته وکي دا خو ځکه موږ د غټو خلکو د جنازې د غټان چولې ټول بل میزان بیا د څه جوړړي بیا د څه درګه کې یو کونسلر وګړي ورانو هغه یو ځله ما ته خندل وي تاسو په دفتر کې وایي چې جنازه را پلان کې لزوي نازي مالا پاسه د مورته چې څه کوي جنازه ما چې یو ځي بزل لار شم او تاسو مزه جواب صحیح ده وای زلالم جنازه مو کړ بیر تر عالمه وای ما ته چې پلان کې تاسو ټول دې مونږ پاتې پروت دی وازي لاړې ما ورته ما جنازه قبول شو تاسو هغه نه قبلي کی وای چې ولې ما چې تا موږ کړه ساري وای چې نه واج تر ماسپخینی موږ کې چې نه مازیګری کې کنه چې تا ودس کړه چې نه ته بیا ودس جنازه کې جنازه بیا ودس کې بیل مازه او دوا ته درځي تاسو ولاړې سم بکون خلق ته ګوره چې په سره سلام وګرځي ته سلام وګرځي بیا ودس منځونه دا غټان خلک چې لاړ شي کنه دا بیا ودس ټول لګلي ولاړې تاسو با جنازو کې کتل لیکنه کله دي شي ګورو کله دي شي ګورو دا ورته پته نشته چې جنازه خلک څنګه کوي دوام غول سر نه ورځي دا په کار نه راځي غټي جنازه چا په کار نه راځي عقیده عمل په کار راځي هغه اجزان په قران په سودريږي چې د اخلاص سره چې کوم دی هغه ته مولا مس دوانه کوي په جنازه کې خو مولا مړی ته دوانه کوي یا الله ولغر کوي ها الله اکبر الله اکبر الله اکبر بس خبره ختم الګي سلور تکبیرات فرض شو نو دا بیا زید ابن ارقم رضی الله عنه پر جنازو کې دا و تکبیرات کوله نو په فرض باندې خلک زیاته کې سلور رکعات نماز پخین فرض دي ته 15 رکعات کې نو چې سلور تکبیرات فرض شو دا 15 تکبیرات به کې هغه ولي کوله د نبی رسول الله د وفات نه بعد دا و تکبیرات ولي کوله دا شپږ تکبیرات ولي کوله الکه مولا تا خو د خلکو جنازه یې راکړه الکه سلور تکبیرات فرض دي په خپل خله وای په خپل خله وای خلکو په خپل خله نه وای د بل په خله وای ته چا په خله وای ته په خپل خله الله اکبر نه کپیره وای دې څه ورته وای چې الکه سلور تکبیرات په خپل خله وای خو سره په کې دا دعاګانیم کوي دا عاجز فقیر ملنګ چې کوم دې مړلې دا مظلوم مړلې دې دعا کو چې الله وې بخا یا الله وې بخا یا الله وې بخا نو دا خدای ما مولا تم دوانه کوي په 15 سکند کې جنازه کوي 2 غنټې تقریر کوي 2 غنټې تقریر کوي او 15 منټه کې سکند کې جنازه کوي تاسو ورته نه کوي تاسو ورته نه کوي هغه چې کوم غټان لا شاګه ورته نه کوي خو چې عقیده او عمل برابر او چې د مولا جنازه یا قبلي کې نه الله به معاف کوي خو چې عقیده دې ټیک نه او عملم بربادي او جنازه در باندې دي وشي لکه داخله کې کوي نو بیا به دي صحادي نو کبرز کبه اعمالو کې څه کوتاهی موتاهی او جنازه را باندې چرته وکي الله تعالی درخواست قبول کړي جنازې والو برنا څوک چا درخواست نه قبل چې وسړی سم بکم عمي فهم لا يرجعون ولاړي او تا ته ولاړ تورته ګوره چې دی وسوي دا الله قانون دی ته هیڅ هم نه وین الله تعالی هیڅ هم نه درکې دا صرف د قران صفت دی چې وسړی د قران تلاوت کوي کنه که سغواړي کنه غواړي الله ولور کوي نور بغواړي دا الله نه بغواړي الله به درکې ته به چې الله معاف کوي الله به معاف کوي چې ته ته نه چې الله معاف کوي څنګه به معاف کوي ته ورته نه نو دا ورته وایا سبا له څوک کار نه راځي نن ځان له تیاری وکړي نن
تیاری پکار مسلمانی ډېر ګران کار دی قسم دی خبر کېږي د دې منبر نه والا او د دې محراب پورې او د دې محراب نه والا دغه دروازې پورې دروازې نه والا د کور پورې څومره خلک دی اسلام ته تیار نه دی منبر والا ته تیار نه دی محراب والا ته تیار نه دی بیان والا ته تیار نه دی داعی ورته تیار نه دی کتاب چې لیکي هغه ورته تیار نه دی تش کتاب لیکي ګوره تش بیان کوي تش خبرې کوي اسلام ته تیار نه جو ته دی چې دا کار پتا کې دی دا خور لور وخت ورکړي نه جمانه ورکړي ولې نه ورکړي زه به خلې ما له 2 روپیې چې کوم دی ورکړو د بالغ لاندې مو دی خو دی کیلو ټماټر بول راوړو ها زه به خلې اس آسان کار دی هغه ته تیار نه کله ورته چې لکه نظریه عقیده دا دی برابر نه ده ته خو د غلو مرګره غلې دی خوخت دا غلې نیولې درغو مرګره پاوی باندې خپې داوی د پاره جلسونه باسي جلسې ولکه داوی د پاره لیکل کې په فیسبوک باندې داغه د پاره په میډیا باندې کې تر غلو مرګره نه پرې دا کنه دی ورته دې ته تیار نه ما الکه څنګه دې ته تیار نه دې ته تیار نه دې ته تیار نه دې ته تیار نه صفاوه اسلام ته تیار نه ما مسلمانې ته تیار نه مسلمان خو هم دې ته مسلمان وای دې ته دا خدای د می خوخت ولی د الله خوخت دا می بدی شي ولی د الله بدی شي و د الله چې خوخ به څوک وي ولی الله وي نیک صالح وي د قانون مطابق زندگی به تیری د قران او سنت مطابق زندگی به تیری د الله او د رسول د قانون بغاوت پنه کوي داغه توهین بنه کوي هغه ته کنځري نه کوي د قادیانانو پړاله بنه د پرويزيانو پړاله بنه د احمديانو پړاله بنه د شیعاګانو پړاله بنه د غلو ډله بنه کوي د آرام خورو ډله بنه کوي د بازاري حسین کې کوم آرامیان دي دا ډله بنه کوي ها دا ډله بنه کوي د چا ډله بنه نیک صالح ساده مسلمان د الله خوښ د رسول خوښ د قران او سنت مطابق زندگی تیری عاجز ده دا یو وخت دې څه کمی نه کو دې ته مسلمان وي وسوای کنه ځه سوکته دې سوکته چې دا طرفه بدی شي او دا طرفه خوخته مسلمانی دې ته وي دا مسلمانی وګوره په خپل باندې کور ته لاړ شي کې نه هیڅ پارټي پتن درما لګوي در پټو خبرې نه کوم غلط سړی چې هر سوکته کنه زبې وې ما او خاص سړی چې هر سوکته نه زبې وې دا زما کار ده زما دې خلکو سره کار نشته چې کوم خسړه ده خسړه کوم غلط ده غلط ده نن کور تلاړ چې زما د چا سره تعلق ده زه څنګه انسان یم زه څنګه کار کوم مسلمانۍ می څومره ده د مسلمانۍ عیاد می څومره ده الله تعالی دې صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ روغ موټ صحیح ایماندار جوړ کړي پروردګار موږ دې اوس کې دې خلک دې ته معاف کې پروردګار الہ العالمین رحم و کرم جوړ کړي دا څومره مریضان دي چا درخواست کړو چا نه دې کړو ټول شفای کامله عاجله ورکړي الہ العالمین روحاني بیماران دي جسمانی بیماران دي شفای کامله عاجله ورکړي پروردگار څومره قرضدار دي قرضون نجات نصیب کړي او چا الواد نشته نیکان صالحان الواد ورکړي نارینه الواد نشته زنانه الواد نشته نیکان صالحان الواد ورکړي زموږ مشرانو بخي شیخانو بخي زموږ مور پلارو بخي زموږ استادانو بخي څومره چې څوک پاتې دي چمګاون علاقه په دې کلی کې ټول معاف کړي الہ العالمین چا سه شریع اجازه ضرورت سب ته ورس ته موږ دې کلی حفاظت وکړي زموږ کشرانو مشرانو نارینه او زنانو وړولو حفاظت وکړي د هر قسم مصیبتونو قهرونو موږ بچ کړي د سپکو بیمارونو د بې عزته بیمارونو بچ کړي د بې عزته ژوندۍ او د سپکو د محتاج ژوندۍ نه بچ کړي د عزت ژوندۍ نصیب کړي د عزت مرګ نصیب کړي ایمان برابر کړي عقیده برابر کړي عمل برابر کړي قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي حقیقی مجاهدین کامیاب کړي حقیقی دایان کامیاب کړي اسلامی دنیا کې څوک مظلومان دي پروردگار داغي امداد او تعاون وکړي هر مینه حفاظت وکړي او زموږ د وطن حفاظت وکړي پروردگار ډېر په مسلو کې غیر دی الہ العالمین د غیب او غیبانه زموږ د وطن د مسلې حل کړي پروردگار دا وطن د قرضونو اخلاص کړي الہ العالمین د فساداتو نه اخلاص کړي الہ العالمین په دې کې څه پریشانیاں دي ټول ختم کړي پروردگار څوک د وطن دشمنان دي اندرونی بیرونی په هر جامه او شکل کې تباہ او برباد کړي نیس او نابود کړي د دې وطن خیر خواهان په هر جامه کې دي په هر شکل کې کامیاب او کامران کړي پروردگار زموږ د وطن د سرحدات او محافظ او ناصر شي الہ العالمین هر قسم مصیبت او د قهر نه بچ کړي د جنگونو فسادات نه بچ کړي الہ العالمین امن او امان پکې راوړي یو عادل بادشاہ لرا کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه